واجب القدر والاحترام او زما عزتمند ورونو دا امت افضل الامم دے خیر الامم دے سید الامم دے د ټولو امتونو سردار دے کدی ته وګورو زمنګ عمر د نور امتونو نه کم زمنګ قد و قامت د نور امتونو نه کم زمنګ جسم د نور امتونو نه کمزورې زمنګ اوقات عبادت د نور امتونو نه کم پس وجه باندې دی امت افضلیت اکرمیت اشرفیت رتبه علیا مقام اعلی میلاو دی عزتمند زمونږ استادو نسبت دا یو نسبت عظما دی ډیر لوی نسبت دی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پتوفیل باندی اللہ تبارک و تعالی دی امت تا دیر د قدر په نظر باندې کتلی دي د محبوبیت په نظر باندې کتلی دي اللہ تبارک و تعالی دی امت سید الانبیاء ورکڑے دے زمنگ پیغمبر سید الانبیاء خیر الانبیاء افضل الانبیاء او دی امت تکم کتاب میلاو دے قرآن کریم چی دکم کتاب دو وجنا پیغمبر مشرف برسالت ګرځیدلی د کوم کتاب د وجنا پیغمبر مشرف بنبوت ګرځیدلی هغه کتاب د ټولو کتابونو سردار دی قرآن کریم د ټولو کتابونو سردار او زماستا پیغمبر د ټولو پیغمبرانو سردار د دې پیغمبر او د دې کتاب د وجنا دي ته ویل کېږي سید الامم د ټولو امتونو سردار بروز قیامت د دې امت ډېر امتیازي صفات وي د به د نورو امتونو نه ممتاز وي رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با خپل امت تا د حوض کوثر نو بور کی د رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم د امت داو 10 مقامات مخ لا سنا خپی اور سر دا برخنا کی دا سوک دی وی دا اخرن امت دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پا برکت باندی دا دی امت ہر یو فرد قابل قدر دی عزتمند زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ډیر لوی مقام لرلو او ډیر لوی مقام لري د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پیدایش د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زمانه طفولیت بچپنی لوکواله د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم جوانی زمانه بلوغ
د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زمانه نبوت، زمانه پیغمبری، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لمحات حیات اټول مبارک مبارک دی، شان والا. ورفعنا لك ذکرک، منګ ستا ذکر اوچت کړی دی. ورفعنا لك ذکرک، منګ تا ته یو مقام در کړی دی. ورفعنا لك ذکرک، اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په انبیاءو کې منګ تا ته امتیازي مقام در کړی دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په 12 د ربیع الاول باندې او د اگست 29 تاریخ 570 عیسوی بروز پیر بوقت صبح صادق بمقام مکہ مکرمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجود مسعود داغ ولادت مبارک وشو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا تراغی. عبد المطلب داد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکو د پلار پلار عبد المطلب وی په دغه وخت کې په دغه ورځ باندې په دغه وخت کې زه مسجد حرم کې کعبه شریفه سره یکدم د کعبه شریفه دیوالونه زمکه تلاړو بیا اوچت شو، الله ته سجده وکړه. وې زه پوه شوم چې یو لوی انقلاب په دنیا کې برپا شو، یو لوی تبدیلی په دنیا کې رااله. کوم ځای کې رااله، څنګه رااله، کوم شکل کوم صورت کې رااله، ما ته د هغې پته نه وه. چې کله زه کور ته رالم ما ته زیری میلاو شو او ما د دې بچي مخ کولاو کړو او د ما ته انقلابي سترګې راواړولې. ما قسم په خدای دنیا کې تبدیلی هم دغه دا انقلاب هم دغه دی چې دا بچی دنیا کې پیدا شو. د دې بچی څخه عجیب عزتمندو حالات دي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم والدہ محترمہ حضرت آمینہ فرمائی وہی په زمانه حمل کې چې دې زما په خېټه باندې و ما ته بالکل احساس نه کېدلو، ما ته پته نه وه چې زما په خېټه باندې دی بچی حمل شته. د شپږو میاشتو نه وروستو ما د دې بچی درنوالی محسوس کړلو. حضرت آمینہ فرمائی وای د دې بچی په برکت باندې الله تبارک و تعالی ما ته ډیر څه وښودل. ما به سخت ځمکه باندې خپکې ښودله، هغه سخت ځمکه به زما دپاره نرمه شوله. ما ته پته نه لګېدله چې دا د چا برکات دي. وروستو ما ته پته ولګېدله چې دا د دې بچي برکات دي. حضرت آمینہ فرمائی وای ما به سخته تیګه سخته ګټه باندې خپکې ښودله، هغه به زما دپاره داسې نرمه شوه لکه ریخم. هغې سختې ځمکې او سختې ګټې زما خپو ته تکلیف نه ورکولو. دا د دې بچي برکات و. حضرت آمینہ فرمائی
هغه ونی هغه ګټې زه اوس هم پېژنم چې زه به لار باندې روان وم لاره باندې به روان وم د هغې ګټو نه به اواز راته السلام علیک یا آمینه آمینه په تا دې سلام وي د هغه ونو نه به اواز راته السلام علیک یا آمینه آمینه په تا دې سلام وي وایي زه اوس هم هغه ګټې پېژنم هغه ونې پېژنم ورفعنا لك ذکرک منګه ستا شان اوچت کړی دی حضرت آمینه فرمایي وایي زما ملګري زنانه هغه به یو کویي ته ورسېدلې د هغې کویي اوبه به ډونګې وي هغه به ټیټې وي هغه به ډوبې وي ډېرې لاندې به وي هغې اوبو ته به رسایي نه کېدله هغو به د کوی په غاړه باندې ناستې وي سوچ او فکر به یې کول څه طریقه کار اختیار کو حضرت آمینه فرمایي چې زه به لاړم هغه اوبو هغه به راوچتې شولې ما او زما ملګرو به د هغې نه منګي ډک کړله دا د دې بچي برکت ورفعنا لکه ذکرک منګه ستا شان اوچت کړی دی محترمه آمینه فرمایي ما یو ځله خوب وکتله او په خوب کې یو سړی ما ته وی یو आवाज راځي آمینه مبارک شه ستا په خېټه کې خیر الانبیا دی د ټولو پیغمبرانو نه غوره د ټولو پیغمبرانو سردار خو دې باندې زه نه پوهېدلم چې دا څه وایي بار بار ما ته آواز راځي په خوب کې آمینه مبارک شه مبارک شه مبارک شه ستا په خېټه کې خیر الانبیا دی د ټولو پیغمبرانو سردار د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د زندګۍ هر لمحه چې ګوري د کوم زمانی د کوم علاقې نسبت چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کیږي هغو کې عزتمند برکات 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 او برکات دي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شان والا پیغمبر ورفعنا لك ذکرک منګه ستا شان اوچت کړی دی حضرت آمینه هغې نه چا تپوس وکړلو وایي دا دومره حسین اور جمیل بچی د ده خو هره لمحه بابرکته مبارکه د هر یو کردار مسعود نیک بخت دی آمینه د دې بچی پیدایش بیان کا د د پیدایش په ټیم کې څه حالات وو حضرت آمینه فرمایي وی کله چې دا بچی پیدا کېدل دا الله په ذات مې د قسم عجیب عجیب حالاتو بوقت ولادت دا اسمان ستوري هغه په اسمان کې رقص کولو او بیا به ما طرف ته روان شو زه به ویریدلم چې زما جولې ته به نږدې شو بیا به روک شو په وخت ولادت د اسمان ستورم د دې بچي استقبال کړی دی
د اسمان ستورو هم یو رقص کړ دی رحمت للعالمین د ټول عالم د پاره رحمت ټول عالم د پاره رحمت عظما ډیر لوی رحمت نو حضرت آمینہ فرمائی د دې بچی د پیدایش په ټیم کې د اسمان ستورو به یو رقص کولو د یو خوشحالۍ اظهار کولو او ما طرف ته به را روان شو د دې بچی دیدار به یې کولو او چې کله به نږدې شو هغه به زما په جولۍ کې ورک شو ورفعنا لك ذکرک منګ ستا شان اوچت کړل دی حضرت آمینہ فرمائی وی کله دا بچے پیدا شو زما د دې بدن یو نور جدا شو یو رڼا جدا شو شغلی جدا شوی یو چمک اور برېښنا جدا شو او هغه رڼا مشرق اور مغرب کولاو کړو ماته ښکاره کړل مشرق او مغرب ته ورسېدل ورفعنا لك ذکرک منګ ستا شان اوچت کړل شان والا پیغمبر نن فرانس خاکی جوړی پیغمبر سنت کنزل کړي دې سره شان پیغمبري کی فرق ناراضي ها زمونږ بے غیرتی اظهار کیږي زمونږ د بے غیرتی اظهار کیږي چې موږ د خپل پیغمبر تپوس نشو کولی او هغه د امت مسلمه د بے غیرتی نه فایده اخلي حاجی غازی خالد هغه ولګېدل یو مردار کړو مردار خو اسی مرداری صحیح یو مرداری پیښور کې مردار کړو خی وکړو ډیر خی وکړو اوس هغه قیدی دی بے تپوسه پروت دی شان پیغمبري په دې باندې څوک قربان شي هغه عزتمند ډیر لوی شهید دی ورفعنا لك ذکرک منګ ستا شان اوچت کړی دی حضرت آمینہ فرمائی کله دا بچے پیدا شو د پیدایش سره سیده سجدی ته لاړ او په سجدی باندې پروت منګ متحیر او حیران شو چې عجیب بچے د پیدایش سره سجده کې پروت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناف بریدو د پیدایش سره داغه د خېټې دا کلمه چې کوم د عزتمندو دا غوڅه وه ناف بریدا دا کلمه سوا غوڅه وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مختونو ختنه کړلی شوی سنت کړلی شوی پیدایش سره دی وجنه تاسو کله د سیرت کتابونه ګورئ د سیرت په کتابونو کې به دا نه راځي چې د پیغمبر ختنه چا کړې وه دا ولې نه راځي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مختون پیدا شوی و هغه ختنه شوی وه د هغه سنتي شوی وه نو حضرت آمینہ فرمائی وی دا بچے د پیدایش سره سجدی ته لاړ حضرت آمینہ فرمائی وی کله دا بچے پیدا شو د بدن معطر بدنی معطر خوشبو ته اطلاع خدا الله په ذات باندې یقینو کې هغه دنیا والا خوشبو نه و هغه جنت والا خوشبو و محمد رسول الله
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम د پیدایش سره معطر جسمانی طور باندې معطر روحانی طور باندې معطر عملی طور باندې معطر اخلاقی طور باندې معطر تبلیغی تدریسی طور باندې معطر د پیغمبر عزتمندو پیدایش معطر طفولیت معطر جوانی معطر بلوغ معطر پیغمبری اور نبوت معطر ورفعنا لك ذکرک موږ څه کړل دي موږ ستا شان اوچت کړل دي حضرت امینه فرمای چې کله دا بچه پیدا شو د معطرو د بدن نه خوشبو تلله عزتمندو د انسان دا خولۍ خوله دا بدبوداری د هر شي خوله بدبوداری خو انسان د الله پاک مخلوق دی د انسان دا خوله هم بدبوداری دی وجنه د جمعې په مونځ کې د جمعې پر ورځ باندې غسل سنت دی چې ستا د بدن نه خوله لاړه شي خوشبو ولګئ ګڼه ګوڼه وي د ګرمۍ د وجې نه د خولې د وجې نه ستا د بدن نه هغه بدبو نه ځي خوشبو ځي نو د انسان خوله هغه عزتمندو بدبوداره وي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د بدن خوله هغه دومره خوشبوداره وه چې صحابه کرام او صحابیات رضی الله تعالی عنهم و رضی الله تعالی عنهن هغه فرمایي چې د دنیا یوې خوشبو د پیغمبر د خولې سره مقابله نشو کولی دومره معطر خوشبو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با کوم لار باندې تیر شو هغه لار به معطره وه خوشبودار لاره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با کومې سورلی باندې سورلی وکړل هغه به معطره وه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کوم ځای کې ناسته کړې د هغه معطر هغه منور مکې کې پیدا شو مکې نه مکرمه جوړه شوه مکې نه څه جوړه شوه مکة المکرمه المکة المکرمه مدینې ته هجرت وکړو د مدینې نه منوره جوړه شوه دې پیغمبر سره د چا د کوم فرد تعلق پیدا شوی دی د کومې علاقې تعلق پیدا شوی دی د کومې ټوکړې تعلق پیدا شوی دی د ځمکې د اسمان تعلق پیدا شوی دی هغه معطر 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 مکرم منور ورفعنا لك ذکرک موږ ستا شان اوچت کړی دی ته لوی شان والی